چرته لاړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وأذنيه بباطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه رواه النسائي. وعن الربيع بنت معوذ أنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي رواية أنه توضأ فأدخل صبعيه في جحر أذنيه رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يمسح الماقين وقال الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. دا دو درې احادیث دی وخت کې ما ولوستل دی کې د سر د مسح د غوږونو او ورسره دا کوم چې مونږ سټ مسح کوو د دې دریو د کیفیت او د دې د کولو انداز ښیي. نو په اولني حدیث کې زده بکو چې حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې نبی صلی الله علیه وسلم او دس کاو ما ورته کتل نو په مسح سر چې کوله نو د سر دا مسح داسې وکړه چې مثلا د سر مسح داسې لاړه نو دقه شانې نورې اوبې نه دي راغستې په دقه لمدو لاسو باندې دا کومه ګوته باندې چې سړی دا لا اله الا الله کې اوچتی دې ته سباحه ورته وایي دی په دې غوږونو کې داسې دننه کړه او دا بله یې پرې داسې راښوده نو د غوږ نه چاپېره شو دا ګوته غوږونو منځ کې شوه دا غټه ګوته غوږ په شا راله په دقې اوبو باندې ځان له اوبو وله بیل راغېستل ضرورت نه چې سړی سر له بیل مس اوبه واچوي په لاس او غوږونو له بیل او سټ له بیل. نو دومره حده پورې د دې حدیث نه معلومه شوه چې د سر د مسح سره د غوږونو دا مسح په دې انداز باندې دا مشروع شوه سنت شو. پاتې دا چې په سټ باندې مونږ او تاسو اوبه راوالو او داسې په سټ باندې مسح وکړو. نو علما دلته چې کله احادیث نقل کوي صحاح سته کې نو په دې کې د سټ د مسح دپاره داسې انداز دا مونږ چې کوم اختیار کړی دی دا د حضرت ابو هریره رضی الله عنه د یو روایت نه علاوه په بل څه احادیثو کې د دې تذکره نشته. د هغې حدیث متعلق علما چې کله لیکل کوي نو په دغې حدیث کې ډېر ضعف دی. نو بیا ولې کوو مونږه نو د دې صحیح طریقه دا ده چې دا د سټ مسح پکې راغلي نو دا به په دې بنیاد راغلي چې دا ورپسې حدیث کې راځي ابو امامه چې دی نو هغه هم دا نقل کوي او دغه شانې عبدالله بن زید هم دا نقل کوي چې دا لاس داسې ویسې شاته نو دا د سټ ته ورساو د سټ نه چې بیرته بیا راځي سړي دا خیال شوش
چې ګنې په سټ یې مسه کړی. نو که دا په دقه لاس داسې سټ ته ویسي او دې سره ولګي لاس، نو بهرحال سنتیت چې دی نو ځان له د سټ د مسې چې دی نو دا نشته. او بیا دا چې سړی وله بلکل بیلي اوبه رالي نو د دې خوړلي څه حیثیت نه دی. نو دا درې خبرې چې دي نو په دې دوه دریو احادیثو کې دا ذکر وشو چې په سر باندې مسه کې نو د تندي نه واله د سټ پورې په لاړ شه نو په سټ به مسه وشي. دویمه دا چې د نوي اوبو د راغېستو ضرورت نشته، بس دقه اوبه چې دي نو په کومو چې تا سر مسه کو په دقې باندې د غوږ مسه هم وکړه. او د ابو امامه په حدیث کې یو ټکی بلم سیوا شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې دغه چې دي د سترګو د سایډونه چې دي څه ورته وایي دې ته څه وایي په دې باندې به هم ورسره مسه کولی. دا باڼه ماڼه دي نو دا به هم داسې دغه کولو به یې مګل. نو دا الفاظ د حدیث چې دي نو هغه لږ وایو. وعن ابن عباس رضی الله عنه د حضرت عبدالله ابن عباس نے روایت دے رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم مسح برأسه مسح وکړه په سر و اذنیه او په غوږونو باطنهما بالسباحتين د غوږ د دننه طرفه په دې د غوږ باندې مسکو و ظاهرهما بابهامه او ظاهر طرفه په دې غټه غوږ باندې. رواه النسائی. وعن الربيع بنت معوذ ربيع بنت معوذ چې دی نو هغه فرمایي ځکه چې دا ربيع چې دا نو دا د معوذ لور ده نو دا وایي چې انها رأت النبي صلی الله علیه وسلم دی دا نبی صلی الله علیه وسلم لیدلی و یتوضأ چې پیغمبر علیه السلام اودس کوو. قالت نو دا هغې دا ربیع چې دا نو دا د پیغمبر علیه السلام د هغې وینا نقل کوي. قالت دا وی فمسح رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح وکړه رأسه د خپل سر ما اقبل منه وما ادبر د مخې نه واله د شاته پورې وصدغیه و اذنیه او په دې غوږونو باندې او د غوږونو په دې کانپټي چې ورته وایي د دې پورې د غوږ بلې شا طرف باندې مسح وکړه مرة واحدة یو ځل دوه ځل درې ځل نه. وفي رواية أنه توضأ فأدخل صبعيه في جهر أذنيه او په بل روایت کې پسې دا پاس داسې راغلي چې د دې غوږ دا سورې چې دی نو د دې پورې په دې باندې دا ګوته راښکودی پوره مسح وکړه. دغه شانی حضرت عبدالله بن زید فرمایي چې انه رأى النبي صلی الله علیه وسلم توضأ دی وی ما پیغمبر علیه السلام لیدلی دی چې هغه اودس کاو نو مسح رأسه بماء غیر فضل یدیه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مسح وکړه خو داسې مسح وکړه چې دا د سر د مسح هغه اوبه نه وي. یعنې مطلب یو ځل وایي چې بغیر د نوي اوبو نه او دی وایي چې ما لیدلی چې پیغمبر علیه السلام دی له بیلې اوبه هم راغستې نو دا د جواز دپاره شوه چې که فرض که سړی وله بیلې اوبه راوالي نو راغستې شي که نه شي راغستې نو د جواز د حده پورې جایز شوه خو نور اوبو مقدي کمې باندې چې د مسح وکړه. وعن ابي امامه رضی الله عنه ذکر وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذکر کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دس نو قال دی وی وکانه یمسح الماقین زیز میں به چې دی نو دا به موسم مګلی یمسح یعنی یدلکو مګلی به دا په دس کې چې به کله په دې اوبه راواچلي نو یوازې به اوبه روانه چې دا به ورسره سیو مګلی چې دا اوبه دې دغه د یخ ته ننوتې دې ګوټونو ته. او حماد یو بل راوی دی هغه وایي زه اوس په دې نه پوهېږم چې الاذنان من الرأس من قول ابي امامه ومن قول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا الاذنان من الرأس په دې حدیث کې ویلی شوی دی نو چې دا وینا دا راوي کوي که نه دا وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نقل کړې ده.
دغه شان عمرو ابن شعیب د خپل نیکه نه یعنې د شعیب د پلار نه نقل کوي او هغه د خپل نیا نه نقل کوي اسمان قال دی وی چې جاء عربي الى النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم محفل ته یو ناشنا سړی راغی ناشنا سړی هغې ته وایي چې د بانډو نه راشي مستقل په دې جومات کې مونځ نه کوي یو بانډچی راغی د نبي صلی الله علیه وسلم خواله یسأله عن الوضوء او تپوس یې ترې کو چې صاحب ما په اودس پوهې که اودس څنګه وکړم د اودس دا طریقه څه ده فاراه ثلاثا نو زما خدا خیال لې راوي دغه وایي چې درې ځله نو ثم قال دی وایي چې هکذا الوضوء او دقه شانې اودس دی یعنی د اودس دا طریقه دی راوي په خپل باندې پیغمبر علیه السلام ته ویله چې درې ځله دا او درې ځله دا او درې ځله دا داسې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او هکذا الوضوء او د سم دقه چې درې ځله په مخ لاس په مخ وبو په لاس وبو په خپو وبو دا به درې ځله کې په من زاد علی هذا فقد اساء چې څوک د دې نه زیات کوي په دې نیت باندې چې دا زیات دي یو دا چې سړی زیات وکړي چېرته دغې دا نه اراده دا نه چې د دریو نه زیات دي خو د دریو په ځای غلط شي څلور وکړي یا سم نه دی پاک شوی پنځه ځلې وکړي نو هغې اجازت دی خو چې یو سړی وایي نه درې ځل نه دی او پنځه ځل دی نو په من زاد علی هذا که څوک د دې نه زیات کوي فقد اساء دی ګناهګار شو وتعدى او د حد نه واوښت وظلم او ظلم یې وکړو په ځان باندې رواه النسائي وابن ماجه وروا ابو داود معناه وعن عبد الله بن المغفل انه سمع ابنه يقول عبد الله ابن مغفل چې دی نو دی وی چې د خپل زوی اورېده چې ویلې اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة عبد الله ابن مغفل وی چې زما زوی نو هغه چې اودس کاو نو داسې دعا یې وکړه چې اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة یا الله ماله په جنت کې خی طرف ته چې کومه سپینه بنګله ده هغه راله راکړه نو قال دا راوي وایي چې ما ورته وویې بنیه ای بنیه بچیا سپینه بنګله په کوم ځای کې ده سل الله الجنة د جنت دعا کوه چې جنت ته ننوځه سپینه بنګله پکې مه ګوره وتعوذ به من النار او د الله نه دعا غواړه چې الله دې د اور نه بچ کړي دا ته څه قسم دعاګانې کوي سپینه بنګله راکړه سره بنګله راکړه داسې دعا کوه فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه دا راوي وایي چې ما د خپل بچي ته وایي چې اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي یقول هغه به ویل انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی چې هغه به وی چې زما په دې قوم کې به داسې خلک هم را پیدا شي چې هغه به د اودس په حوالې باندې ډېر زیات وهمیاني د ځان پاکولو په باره کې به ډېر زیات وهمیان شي پیغمبر علیه السلام طریقه چې موږ د غسل یا د اودس وکته نو څو ځل وه یو ځل هم و ځان اوبه راچیلو دوه ځل هم او درې ځل هم د دریو ځل نه زیات ته څه وه زاده ظلما او تعدا ټکی و زیات یې که نه څه ګناهګار یې کو ځان زیاته یې وکړو او ظلم یې وکړو په ځان باندې فضول لګیا دی اوبه ضایع کوي نو ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي هغه به وایي چې د ما په امت کې به داسې خلک را پیدا شي چې پر اودس او په دې غسل کې به څه شي شکیان به وي ورپکې یعنې زیاتی به کوي او ودعا په دعا کې به هم زیاتی کوي جنت غواړه په جنت کې دا بنګله راکړه او دا بنګله راکړه او داسې وکړه او داسې وکړه په دعاګانو کې لږ داسې انداز اختیاروئ چې هغه عام طور سړی د چا سره خبرې کوي لکه بل ورته موږ یو ځای کې ناست یو ملګری علم و دعا یې کوله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وزر در لګیاو نو ما ورته وویل یا خو یې ځان له پټ وایه او یا یې داسې بیا پرېږده چې موږ خو په ځان لامین وایو که نه بعضې سړی نو زر در به وایي یا الله ته دا وکړي دا وکړي دا وکړي داسې زر در به لګیایي نو یا یې پټ وایه یا چې ښکاره وایې نو داسې غواړه دا دعا داسې کوه چې ته د چا نه څه غواړې دا خو ته تلاوت کې
نو تلاوت به نه جوړی بلکې دعا چې کې نو د الله نه به داسې غواړئ چې ته واقعي څه چیز راګیر کړی د هغې د غوښتو دپاره الحاح به کې نو دی وایي چې ان عبد الله ابن المغفل د عبد الله ابن المغفل نه روایت دی انه دی وی سمع ابنه هغه زوی واورېدو یقول چې د اودس په ټیم کې وی اللهم اني اسالک القصر یا الله دنه بنگله غواړم علویه د غشنا ان یمین الجنه د جنت خې طرف ته قال نو دا راوی ورته وی ای بني بچیا صلی الله الجنه د الله نه جنت غواړه بس دومره وایه چې الله ما جنت ته نه باسا وتعوذ به من النار او دا غسر د ور نه پناه غواړه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ځکه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي یقول ویل وی انه سيكون في هذه الامه زما پر امت کې به داسې خلک را پیدا شي قومنا به داسې خلک یعتدون فی الطهور چې را به د اودس او د غسل په باره کې د پاکولو په باره کې به ډېر د حد نه اوړي والدعا او په دعاګانې کې به هم د حد نه اوړي یعنې د هغې د حدودو او د هغې د آدابو خیال به نه ساتي رواه احمد و ابو داود و ابن ماجة واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم